أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. پرون مونږ ویلي او بل ورځ چې دا من ازلمو سره متعلق دی. که بالفرض یو مسلمان سړی یا یو موحد سړی د جماعت نه بند کړی شو نو دی خفه کېږي نه، طرفونه ټول د الله دي، که مشرق دی که مغرب دی او که شمال دی که جنوب دی. فاینما تولوا فثم وجه الله. وجه الله معنی مونږ کړی وه توجه. دی چې هر ځای کې نو هلته د الله توجه شته. دا آیت کومو حالاتو کې نازل شوی دی مونږ دې د سبب نزول ویږه نه. سنن ترمذی کې حدیث راځي، حدیث نمبر 2957. عامر بن ربیعہ عن ابیہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفره فی لیلۃ مظلمہ. تیارش پوا مونږ سفر کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره. فلم ندر عین القبلہ، مونږ ته پته نه وه چې قبله کوم طرف ته ده. فصلى كل رجل منا على حیاله، هر سړي چې کوم خامخو بساخه منځ کو. فلما اصبحنا ذکرنا ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم، کله چې مونږه سار کو تا خبرم یاد کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې بیګا دغه چل شي او قبله خوا نه وه کوم خوا چې مونږ مونځ کړی. فنزلت فاینما تولوا فثم وجه الله. آیت کریمه نازل شو فثم وجه الله. دا زده کول په دې پکار دي چې قبلې ته مخ کول په مونځ کې فرض دی. او دې آیت د ظاهر نه خدا معلومیږي چې اینما تولوا فثم وجه الله. تاسو چې هر خوا مخ کړه نه هغه طرف ته د الله توجه موجود ده. گویا کہ تحویل قبلے تا مخ کول فرض نشو. تو سبب نزول نه داسې سکوټ انکار مه کوئ کوم چې خلک کوي. سبب نزول د وجې د قرآن مشکل به حل کېږي. دې نه خدا معلومیږي چې قبله ته مخ کول شرط نشو، فرض نه دی ګڼلی. دا حدیث چې کوم دی دا کوم چې مونږ وایو دا حدیث صحیح نه دی. دې کې مسله ده، اگرچہ عام مفسرین دا لکی دلتا گیا. تاغی وجہ دا ہے کہ امام ترمذی دا نقل کئی ربیعہ لکی چھے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث اشعث بن سمان ابی الربیع عن عاصم بن عبید اللہ واشعث یضعف فی الحدیث. وتزوہ باوجود قد ذهب اکثر اہل العلم الى هذا قالوا اذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى انه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. حدیث خو ضعیف دے لیکن امت کے د اکثر اہل علم دے طرف ته تللی دي چې که وریځ دا تیاره ده ایو سړی مونځ کوي او قبله نه ده معلومه، د مونځ نه وروسته ثم استبان له وروسته پته ولګېده چې د غیر قبلې ته مونځ کړی دی فإن صلاته جائزه، نمونځ یې جائز دی. دا چا مذهب دی؟ وبه یقول سفیان وابن المبارک و احمد و اسحاق. دا سفیان ثوری، دارنګې د عبداللہ بن مبارک، د احمد بن حنبل او د اسحاق ابن راهوی رائے ده. دا ښکلی مذهب دی، بس جنگ جنگ نشته. حدیث دی بطور ته ضعیف ووایه لیکن د بعض ائمه رائے دغه ده. خدا حدیث خو ضعیف شو خو دومره چې تاریخ موږ ته معلومیږي چې د دې د نزول څه وجه شته دی. البته د دې نه زیات صحیح حدیث هغه د صحیح مسلم دی، چونکہ صحیح مسلم کې موضوع حدیث خو نه کړه، نه پکې دغه قسم لانجی. امام مسلم کتاب صلاة المسافرین و قصرها کے کتاب دی باب جواز صلاة النافلہ علی الدابہ فی السفر حیث توجہت. لوی محدثین ډېر ډېر ډونګې نظر
اسې خو ورته خلک صحیحین نه وایي څه وجه یې د دې جواز و صلاة النافله نفل منځ کول ګوره فرض نه یادوي جواز د نفل منځ علی الدابة په زناور فی السفر په سفر کې حیث توجهت هغه چار خوا مخ کوي یعنی د آیت کریمه تعلق سره دی نفل منځ سره دی سفر سره تعلق دی عام منځونه نه یادوي تا د څه حدیث پیش کړی دی حدیث د پیش کړی د سعید بن جبیر عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راته سورلی باندې و نفل مونځ یې کو نو سورلی باندې چې ناست نو سورلی چې بار خوا مخ کو نو بس د پیغمبر مخ به ما خوا راته ابن عمر فرمائی وفیہ نزلت فأینما تولوا فثم وجه اللہ زیال شو یعنی آیت عام نہ رہے آیت خاص تے نفل پورے خاص تے سفر پورے خاص تے خودے کے ودا نہیں چتا مخ دے مشرق تے تو جی منز شروع گئے تو چی قبلے تری مخی اپا سورلے سور شنه بیکار خوا مخی نفل منز یادی فرض نه یادی تا نور بیا د خلکو اجتهادات دي موږ تا د مخکې یوه قاعده ښودلې وه چې صحابي کم تفسیر وکړي نه مرفوع وي تفسیر صحابي یې مرفوع او په هغې ما اوږد بحث کړو او هغه بحث معرفت علوم الحدیث کې ما لیکلم دی و چې کله مونږ وایو چې تفسیر صحابي یې مرفوع دی څه مطلب دی مثلا د یو آیت کریمه په باره کې د څلورو صحابه کرامو مختلف اقوال دي نو تب آیت مرفوع ہے دا نه مطلب تفسیر صحابی مرفوع دا امام حاکم نقل کړی دی او دا غي تفصیل دا دی چې د دې نه مراد اسباب نزول دي چې سبب نزول یو صحابي بیان کو نو چونکه هغه چې شمدید گواه دی د وحی او هغه ویل چې دا په داسې حالاتو کې نازل شوی دی نو دا مرفوع دی دا حدیث به حکمن مرفوع او دې کې بل سوچ نه کار واخلې هغه دا چې حالات مختلف هم کېدی شي دوم کېدی شي دریم کېدی شي او څلورم کېدی شي په دې وجه سبب نزول کې که د صحابه کرامو صحیح سند سره اقوال وي او آرا مختلف وي نو دې کې څه بعد نشته دا ټول واقعات صحیح کېدی شي ټول واقعات سره به د هغې تعلق وي نو دې کې زمونږ په دې صحیح مسلم دا حدیث چې کوم دی دا ډېر مفید دی چې د آیت کریمه تعلق چې کوم دی نفل مونځ سره دی ربط یې ټیک ده مخکې هغې من ازلم سره ممن منع مساجد تعلق یې هغې سره دی چې که سړی منع کړی شي دا د ربط طریقه شوه لیکن آیت نازل شوې دا د نفل مونځ دپاره ده ولله المشرق والمغرب آیت کې یو دغه بحث پاتې و دویم بحث دا دی چې د هندوستان کې پاکستان کې چې کم تصوف چلیږي دا تصوف د حلول عقیدې ده هغه تصوف نه دی کم چې د ابن تیمیه یا ابن رجب یا د ابن کثیر هغه نه تصوف ده دا غیر اسلامی تصوف دی په دې وجه بعضې خلقو د وحدت الوجود د پاره دا آیت کریمه دلیل کړی دی چې ته چار خوا مخکې نه بس هلته الله دی لله المشرق والمغرب او یو سړی دی کتاب یې زه لټوم چې دا پکې معلوم کو خو بار کې هغه لیکلی دي چې کافران سجده کې بروی بوتا میں کردن کافران چې کوم بوتانو ته سجدې کوي هم او سوی تو بود و هم سو روی تو بود یا الله هغه ټول تا ته سجده رخ یعنی څوک که بت ته سجده کوي هغه الله ته سجده رخ دا دومره بعید مه ګڼه دا او زمونږ پاکستان کې خلک وایي چې جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جدھر دیکھتا ہوں
उधर तू है, चांदो तारों में तू, मरगुजारों में तू, इधर भी तू वहाँ भी तू। अर्रहमान अला अर्श इस्तवा समान शो दा कम चे नाबालिग ही नहीं बता दी जो कुरान के हुआ माकुम लिखल है भाई तब बार में वाकिफ नहीं ना दा अल्लाह मायत आगा संग दे दा अल्लाह मायत दा इल्म दा तसर्रुफ पर बुनियाद दे पातिशो अल्लाह नागा अर्रहमान अलहिस्तो ठीक है बहुत खुनिश्त हिंदुस्तान के दा किस्म से जुने कई दा कम खलक इंदवान ज़ागे माखज़ गोरम ब्यावता इंशाल्लाह आगे तफसीलो खैमा इंदवान चकम द्वा लेहा बुनियादी विष्णु योबल गणी अगा नागी ऐ के मुकायल चे के दा अल्लाह हुलूल शे दा हुलूल ये दी दा मुनासिब दे तो तसव्वुफ न होई दा वो कुफर दे लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब न दा इस्तिदलाल गलत दे वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब मुंगवेल मुकायसतन दे के हज़फ दे ना याद भाई खबर रहता कि लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब और शिमाल व जुनूब हों मकसद दाए च उमूम दे टोल अतराफ़ दा अल्लाह दी उची कला अल्लाह हुक्म कता दा बसा ख्वा मखवा फ़ाइनमा तुवल्लू न हर ख्वाज तासो मखवाड़ो फसम वजहुल्लाह यो वजह दा अल्लाह सिफ़त दे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह दे आयत करीमा लान दी निकली दी चा दिलता कि द वजहुल्लाह न मुराद दा अल्लाह सिफ़त गस्तरे न क़द गलता ते गलत शे दिलता दा अल्लाह सिफ़त न रहे दिलता कि तवज्जो दा तो चार ख्वा मखके दा अल्लाह तवज्जो ताता दा इन्नल्लाह वासिउन अलीम यकीन अल्लाह फराखिरा उस्तुन करे अलीम पार सपोया अलीम बरवज़्न फ़ाइल पार सपोया ढेर पोया वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून दानिश पगे में शुबह जवाब दे रागी शुबह रहा अगदार चे अल्लाह इत्तिखाज़ द वलद कर दे इत्तिखाज़ लफ़ज़ चिराशी इत्तिखाज़ तो दे वज़न के दा कमाल दे चिदा बराजी पर गैर मुनासिब न मुनासिब चीज़ के अल्लाह तदा वलद निस्बत के दा वडे लुई जुर्म दे गड़ इस्तिहक़ाक़ निश्ता दा दे खबरे चिदा अल्लाह तदा वलद निस्बत दा लफ्ज़ कुरान च सुमर वेले बलागत पदे के दा दे चिदा राजी आगज़ है कि च मुनासबत नहीं दस चीज़ वक़ालू द्विवाई इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा नीवले दे जोड़ कर दे अल्लाह वलद वलद जुई तो हुई वलद औलाद तो हुई तो ब्याह दखल को मुख्तलिफ नज़रियात थी यहूद वेल उज़ैर इब्नुल्लाह दे और नसारा हुए ईसा इब्नुल्लाह दे दाखो कुरान ने साबित थी मलाइकता बनातुल्लाह ब मुशरिकीन मक्का वे खुद ऐसा मतलब दे चिदा अल्लाह औलाद देने से मतलब नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक चाया दा अल्लाह ना पैदाइश है वदे ना मुंगे इनकार न को चास बाकी दे दा इक्का दोका बेवकूफ़ान खोड़े दिखा बेशमेरा बेवकूफ़ान दी मुमकिन दा चा की दई लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अनोर बेशमेरा मुफ़स्सिरीन लिखी दी यहूद व नसाराओं के तो चादा अक़ीदा न व चगें दाद अल्लाह न पैदाइश हुई दी बल्कि दाद अल्लाह द ज़ामन गुंद दी दा अल्लाह द ज़ामन गुंद दी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मुशरिकीनों का मलाइका तो बनातुल्लाह वेली मुमकिन दे वेली देखा होमीन देखा ना ज़ोंग दे इलाक़े के उलमा चिकम दे जाहिलाओं ता सोई आवाम का नाम उड़ता है अल्लाह खीज़ दे वर लग रहा है आवाम मने आवाम का नाम है डंगरो पशान वेता तदा से ये तौर पर मंड ताकल नाम नहीं बड़ा आवाम का नाम खबर न मुनासिब खबरों का दावत बीजत है खबर दागो स्ता दन नबातिनी खबासत खीजे तो समर गंदा सड़े असर पा की खबर ही नहीं से जब दा मुमकिन है जी मुशरिकीनों के दास सूखवी
لیکن هغې کې هم تاریخاً معلومه نه ده، شاید چې هغې هم د دې قایلي چې دا د الله د لوڼو په شان دی. خو چې کله دا موږ د الله د لوڼو په شانته ووایو یا د الله د زامنو په شانته ووایو، روح المانی لیکلي داسې مختلفو ځایونو کې اتخذ لاندې چې صریح فی التبنی، صریح فی التبنی، دا اتخاذ لفظ چې کوم دی دا دلالت ته صراحت ته په دې خبره چې دا تبنی ده. تبنی معنی په زوی نیول، زوی جوړول، لور جوړول، یعنی د زوی مرتبه ورکول یا د لور مرتبه ورکول. د زوی او د لور مرتبه صحیح هغه دا ده چې کله پلار نه وي بالفرض نو د هغې قایم مقام څوک کړي عمومي طور په کور کې؟ د هغه زوی نه. عمومي ورځو کې دنیا کې چې مرګ نه وي پکې بالفرض، پلار بار لړ شي نو وروڼه به اکثر و بیشتر بار وځي نو بیا د کور ورکړه راکړه څوک کوي؟ په کور کې که څوک زنانه وي نو عمومي طور بچی، که څوک پیر فقیر راشي اواز وکړي خدای وبخښه خیر راوړی نو زمونږ ستاسو لوڼه او خویندې او میندې څه شی ورکړي ورله. که نه تاسو پابندي لګولی چې څه به نه ورکوئ چاله، که پابندي هم لګوئ ډېره شومتیا هم کړې ده. مکی چوس مه جوړېږه، دې ته مکی چوس وایي. چای کې مچ پرېوتي نه وه سره هم چوپې چې دې کې هم چای نه وته. څه خو ورکوي خلک د الله په نوم ګره مړه، د الله په نوم څه نه څه ورکړه هغه چاله ورکړه چې ته ورپېژنې نه، دا به ډېر فایدهمند دي. نو لوڼو ته عمومي طور په عرف کې دا اختیار حاصلي چې بچی که د کور نه څه ورکوي نه ورکولی شي. خو دغه لږ ډېر څیز دا مطلب نه چې د کور نه یې دا هر څه وباسي چاله دې ورکوي، خیر خیرات په طور ورکولی شي. دغه حال د بچو هم دی، کشران بچي، ماشومان بچي، بالغان بچي د پلار د اجازت نه بغیر دا عرف د څه ورکوي. یاره پلان کې راغلی او ما ولې 100 روپۍ ورکړې ستا ټیک نه د دې دا ولدیت یا د ابنیت عقیده په دغې بنا ده چې هر وخت الله یا اوزګاري نعوذ بالله من ذلک یا موږ له راکوي یا نه راکوي نو موږ دې ته ووایو د دې موږ له هغه شی راکړي. او دې ته پښتو کې نازولي تصور وایي. دا پښتو کې کوم نازولی دی که نه، دا عقیده د ابنیت. دا چا ویلی دي؟ دا شاه ولی الله رحمه الله لیکلی دی. دا کتاب حجت الله البالغه، دا ډېر د کار کتاب دی چې دومره وخت موږ ته میلو شي چې دا خپلو شاګردانو ته وښیو دا کتاب چې دې کې څه لیکلي. دا ډېر د کار کتاب دی، خو دا خلک کوي نه. د هر چا په سند کې آخري سړی شاه ولی الله وي، که دا حدیث سندي او قرآن مجید سندي. په دې لومړني جلد کې دا 2 ایسې دی، مختصر دا ډېر ګران کتاب دی، نهایت ګران کتاب. دا چا چې په حدیث او په فقه پوره ډونګې نظر نه وي په دې ډو پوهېږي نه دا دې څه ویله. په دې کې دی 61 صفحه کې دا خبره ذکر کوي. صفحه 61 کې او دا عبارت د په نورو کتابونو کې مشته، نورو مختلفو 2-3 کتابونو کې دا عبارت شته. ومنهم من اعتقد ان الله هو السيد وهو المدبر. دا باب دی، باب حقیقت الشرک. څه عجیب و غریب استادانو بخوا د ماسټر په نصاب کې دا کتاب و ته دې دا باب حقیقت الشرک د ابن خلدون مقدمه نو کم سے کم د کورس په طور به پیدا وویل که نه نو سړي عقیده کم سے کم صاف بشوه. اوس پرال ملاحده ملحدین هر څه ولو شرمول هغه څیزونه پکې ایښي چې د هغې هېڅ تعلق نشته دی. ډېر لوی مصیبت راغی دا کورس کې زمونږ هم چې ماسټر کې دا و کتاب کې
دې سره مقدمه د ابن خلدون به مو الفوز الکبیر به مو در ماسټر کورس کې ماسټر اسلامیات کې مو ماسټر عربي کې مو اوس دا نشته وګړي او دې وجه سره د شاه صاحب چې کوم بنیادی کمال دی خلک خوار څه چې وایي به خلک وایي چې شاه صاحب په آخري عمر کې وهابي شوی و ابتدا کې دی سم و زمونږ په شان ده خو بیا وهابي شو وهابي نه و اصل کې ده چې کله حج وکړو اول ته کې علامه سندي نه ده حدیث وویل بس حدیث نو بیا د کمال دا چې د فقها او د محدثینو په منځ کې یو خلیج شته دین عوام نه خبر څوک چې درس نظامی کې یا ته غریب نه خبر اته څوک خینه نه ای میاس کې لوی خلیج ده د فقها ځان له استدلال اصول دي او د محدثینو ځان له د فقها ځان له اصول فقه ده او د محدثینو ځان له اصول فقه ده یو سړی چې په هغې نه پوهېږي په دې کتابونو نه پوهېږي د ده کوشش دا دی چې دا خلیج کم پیدا شوی دی د فقها او د محدثینو په منځ کې چې دا دی کم کړي یو بل ته یې نږدې کړي په دې وجه دی په دې دویم جلد کې ټول جزوي مسائل دي فرعي مسائل لکه رفع الیدین آمین بالجار قرات خلف الامام دعا بعد الفرض دا مسائل به دې کې شته خدا څوک نه ښیي دا مونږ چې کومه طریقه وایي دعا طریقه ده دا د شاه صاحب کتاب کې لیکل او کوم خلک چې دا وایي چې رسول الله ولا اللهم انت السلام په مقدار کې ناستو د سیده عائشه قول دا خلاف شاه صاحب حدیث پیش کړي غلط شوی هغه حدیث سره وسکه چې په ګوګدي دعاګانې احکام دعا کې هغه ترتیب باندې والی کړي شاه صاحب ډېر قابل سره دی نهایت قابل سره دومره دا چې د کې صوفي هم دی او دا تصوف لګ مسائل پیدا کوي کله بس یې الله له معافي وکړي داسې خلکو کتابونو کې چې کومې خبرې ټیک ټاکي د قرآن و سنت مطابقي قبلول پکاري او کومې خبرې داسې چې د قرآن و حدیث خلاف یې نه مونږ وایو دی د جذب په حالت کې لیکلي ایک تعویل وکړه اوس اما قبله په دای سړي د کافر مافر فتوی نه لګي دا په دې وجه وایو چې کراچۍ کې یو ډله دی ته حزب الله وایي هغې د امام احمد نه راغستې دی او تر آخري دیوبندي عالم پورې ټول ته کافر ویلي یو کتاب یې د هغې ګر کې چراغ نوم یې دی غالبا دوه حصې دی پای کې شاه ولی الله ته هم کافر ویلي خو چې یو سړی امام احمد ته کافر وي نو بل به څوک او شی روان شو نو شاه صاحب انسانو ښه خبرې ښې دي او بدې خبرې بدې دي ښې ته والا بدې پرېږده بس دا زموږ د هر چا باره کې قاعده ومنهم من اعتقد البلاغ المبین د دې کتاب دی فارسی کې دی پای ما کار کړی دی چاپ شوی دی هغه ځان له واخلې هغه اولولی دا توحید وپېژنې ته د ګڼ کتابونه توحید باندې دي عقیده باندې چې څومره کار شاه صاحب کړی دومره بل چا نه دی کړی ومنهم من اعتقد ان الله هو السید والمدبر دا مشرکانو عقیده ښیي درته چې دې کې ډېر داسې شته دی چې هغې وایي چې الله سید دی مالک دی المدبر دی کائنات چلی لیکنه قد یخلع علی بعض عبیده لباس الشرف والتعلق لیکن بعضې بندګانو ته چوغه ور واچوي لباس د شرف او د خدایتوب اختیارات ورله ورکړي څه وایي دا مرتبه ورله الله ورکړه فلانی کار کوي دا مرتبه الله ورکړی بیا خفه کېږه مه د مشرکانو شرک دغه دا تبني چې را دغه ده دا د خوږ درد د دې رګ نه چې راونیسې که نه بیا ګوره ورته به دا سمې تړته کې وایي هغه سره سیوا د دې نه بل قول منئ چې ته کافر یې او ته اولیا نه منې دا شرک دی اصل د شرک جرړه دغه ده
چې بعضې کسان له الله بعضې اختیارات ورکي څنګه ورکي ویجعله متصرفا فی بعض الامور الخاصه او الله غلی اختیار ورکي په بعضې خاص کارونو کې او قبلی شفاعت د هغه فی عبادی په خپلو بندګانو کې مثال یې صحیح بمنزلت ملک الملوک لکه بادشاہ کوي که نه داسې خلک زمونږ خلک چې وسیله پیش کوي بالفرض هغې دلیل پیش کوي نه څه دلیل ولا پیش کوي بالکل دغه دلیل پیش کوي چې ته ډي سي له نشه تلې څوک به ورله ګورې نو څه مطلب الله له هم څوک ګورې دا خلک په دې دوکه کي الله له هم څوک ګورې منیجر صاحب له نشه تلې څوک به ورله ګورې لکه بې وقوفه منیجر ما نه پوهېږي او الله زما خالق دی په دواړو کې فرق باندې نه پوهېږم منیجر به شاید په ما ظلم کوي نو ځکه زه سفارش ګورم او الله چې کوم دی ما الله یرید ظلما للعباد ما الله بظلام للعبید الله په بندګانو ظلم خو نه کوي څوک سفارشي چې زه به وځم نه چا پسې چې به وځم او د هغه نه دباویږي الله چا نه دباویږي او دا چې کوم شی پیش کړی دی کومه نظریه دا خو شرکي مثال دی تا قرآن نه دی ویلی چې لا تضربوا لله الامثال الله له به داسې مثالونه نه بیانوي شرکي مثالونه دا ډېر خوشحاله دي او خلک بېلارې کوي چې جي دا چل دی مونږ دا چل وکړه یو بني آدم یې دلته کې ما د یو سوال جواب کړی چې ته دا نه منې او دا قرآن کې چې وی چې بانګ دعا پسې چې وی چې آت محمد الوسیلة والفضیلة نو ما ورته یې معنی درځي دی الله نه وسیله پکې راغله که نه وسیله ته غواړو انا لله و انا الیه راجعون دا د چا دا پلان کې استاد دلته وسیله مرتبه دا مقام دی دا مرتبه دا مقام دی د مرتبه د شفاعت کبرا وي الوسیله وسیله ته نه یا پښتو وسیله نه دا د عربی ټکی دی او دې مطلب دا دی چې ورکې محمد صلی الله علیه وسلم له شفاعت کبرا مقام نو زه او ته غوندې سړی ګناهګار مونږ دعا کوو پیغمبر ته چې آت محمد الوسیله دا له وسیلې تصورات چې بالکل باطل دي غلط دي ته دعا باندې سوچ نه دی کړی وسیله لفظ پکې ولي ده بس مونږ ویل هر سورګري شاګولي ته وسیلې دغه معنا دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو مقام دی ما لپاره الله نه غواړئ او زما امید دی چې الله به ماله دا مرتبه راکوي د شفاعت کبرا وایي یعنې سفارش کول د ټولو خلقو د خپلو امتیانو او دا مرتبه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلقو به څه ویل یجعله متصرفا فی بعض الامور الخاصه شفاعت دا قبلی بمنزلت ملک الملوک بادشاہ څه کوي یبعث علی کل قطر ملکن ویقلده تدبیر تلک المملکه بادشاہ چې کوم دی هر علاقې د هغه گورنر یو صحیح بل صحیح لیکن اصل قلمدان چا سره وي مرکز کی نو دا شان دی وي هر قلمدان دا الله تقسیم کړی دی پلان کې دا چل کوي دی زوی ور کوي دی لور ور کوي دی باد وباسي دی باد نه وباسي مختلف قسم سوزونه دی دا کوي دی دا کوي دی دا کوي لیکن اصل اختیارمند الله دی بیا څه چلو شي چې کله دغه عقیده وشاتي نو فیتلجلج لسانه جواب کې بیا تړتړاهټ راشي ان یسمیهم عباد الله دا الله بندگان ورته نه وایي بلکې څه ورته وایي همدغه دی نازول ورته وایي دا الله بنده ورته نه وایي ډېر زورور دی په چا زورور دی په ما هم نه زورور زما دعا ته محتاج دی په ژوندي زورور یې مړی داسې کیسې یې جوړه کړې خلکو له عجیبه ذهن جوړه مړی زورور نه وي په هېڅ چا نه زورور ځکه مړی د ژوندو دعا ته محتاج دی ژوندی مړي ته نه دی محتاج خلک څه وایي کاش چې تاسو دا جال حق و زحق الباطل وګورئ هغه وایي ژوندی دی مړي ته محتاج دی څنګه دین دی رقم دی نه زده کړی دی د مړي نه یې زده کړی که د کتاب نه یې زده کړی
دیوی دا کتاب خو دې مړی لیکلی دی که نه وی دا مړی وخت ژوندی و که قبر نه راولېږه دا پس دا چې وایم ایمان کې ډاکو که نه دا لیکل پکار دي دا شی دا ایمان ډاکوان دا څه دلیل پیش کړی دا چې دا حدیث ته د کم ځای نه وی دا قرآن د کم ځای نه وی دا مسلې د کم ځای نه کوي دا خو د مړو د کتابونو نه کوي نو دې مړي هلته لیکلی دی ما له رالېږلی که دا دی ژوندی و نه لیکلی دی دا دلیل دی په جال حق کې ما بېګا کتلی داسې دوکې کي ظالمان چې دا مړو ته مونږ محتاج یو ته به ورته محتاج یې مونږ نه یو محتاج فیتلجلج لسانو جبې بیا ای کې لړکړاهټ راشي ان یسمیم عباد الله فیسویهم وغیرهم نو دی او نور بیا الله سره برابرۍ نو بیا څه وایي فعدل عن ذلك الى تسمیتهم ابناء الله و محبوب الله هغې نه وروسته دی راکوز شي نو دی ته څه وایي دی ته وایي ابناء الله د الله نازولي دا شاه صاحب عبارت دی زما نه دی دی ته بیا نازولي وایي دا نازولي ټول پښتانه وایي نازولي مه وایه نازولي خو هغه اولاد دي چې خرمست دی د پلار خبره نه مني د مور خبره نه مني پلار مور هغه نه دباویږي وایي ته وایې دا نازولی دی او دا تا د ولی تعریف وکړه که د هغه بېعزتي دې وکړه دی د الله نه مني د رسول نه مني داسې مه وایه صفا لفظ دی دا اولیاء الله دی دا الله اولیاء دي دا الله دوستان دي پاک لفظ وایه ګنده لفظ مه وایه و محبوب الله دی خو محبوب لیکلی دی معشوقې ګڼي دا الله معشوقي دی او بیا ځان ته څه وایي وسما نفسه عبدالملائکه ځان ته د هغې بندګان وایي که عبدالمسیح و عبدالعزا نن سبا څه وایي نن سبا خو عبدالحسین نومونه شته که نه عبدالعلي که ته په دې معنی باندې واخلې چې دا خلک خو الله نوم العلي نه تسلیموي دی علی خو علی رضی الله عنه وایي دا شرکي نومونه دي دا غلام حسین او دا قسم نومونه خو ډېر دي او دا شرک خو نه دی خو بار کې مناسب نه دی او دا مونږ چې کومه خبره ویله تبني یا د نازول والي وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين دا د ټولو یهودیانو د ټولو نصرانیانو د ټولو مشرکانو عقیده ده دا هغې مرض دی دا قرآن چې کوم ځای رد کوي دا په دغې خلقو دی نو یوازې هغه نه دي وبعض الغلات من منافقي دین محمد صلی الله علیه وسلم یومنا هذا نن ورځې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې چې کوم د عقیدې منافقین دي دا هغې نه مرض ده دا دکه عقیده ده د تبني شاه صاحب څومره وضاحت سره راویل ده د دې ګڼ مثالونه بیا پیش کړي دي البلاغ المبین کې د ګڼ حوالې لیکلي شي کافي زیات و دې څه وایي خلک وقالو دوی وایي اتخذ الله ولدا الله نازولی نیولی دی د الله نازولی نه وي د الله دوستان قرآن مجید دا رد کوي پنځو طریقو سره پنځو طریقو سره قرآن زده کړه چې قرآن څنګه رد کوي یو دا لومړی سبحانه تسبیح پاکوالی ته وایي پاکوالی د هغې صفت چې د هغه د الله د شان مطابق نه وي ته چې وایې فلانې د الله نازولی دی نو څه مطلب نازولی خو هغه څوک ساتي چې د هغه کې د اولاد پیدا کېدو طاقت نه وي وروسته به قرآن واضح یو خبره کوي چې قل انما قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین او آیا که چرې بالفرض ویم چرته کې شته خو نه خو که بالفرض وي چرته د رحمان د پاره ولد فانا اول العابدین عابد عبادت کوونکی په معنی دی عانف په معنی دی فانا اول العابدین زه اول د دې نه انکار کوونکی یم زه د رحمان د پاره نازولی نه منم سوال نه پیدا کیږي چې د الله څوک نازولی سبحانه که تپوس وکړي چې تسبیح او حمد کې څه فرق دی
دا واقعه د آدم کې مونږ ویلي خو وخت ډېر تېر شوی دی که نه. تسبیح دې ته وایي چې غیر لایق صفات د الله نه ته لرې کړي. لکه ته چې وایې چې د الله نازولی دی ته وایې دروغ وایې سبحانه دی الله پاک دی. چې کله د کمال صفت الله له ومنې ته حمد وایي. سبحان الله الحمدلله کې مقصد هم دغه دی. خدا خو هغې چې سړی زده کړي که نه سبحان الله منې الله پاک دی. استاد محترم به ویل څنګه پاک دی؟ وبه خیال دی مونږ وایو چې پاکستان زمونږ ملک چې کوم دی دا پاک دی. څنګه پاک دی؟ بیا د هغه تبصره نه شو کولی دلته کې. دا پاک ملک دی. تسبیح دی ته وایي ته وایې الله پاک دی نو څنګه پاک دی؟ الله سره تعالی لفظ وایه. دا که طارق جمیل صاحب وایي نو خلک یې مني، خو که مونږ یې وایو نو بیا بل غلط نسبتونه کوي خلک. هغه پښتنو پورې خان دی ویلي ډېر وایي چې الله پاک. پاک سره وایي تعالی وایه. د الله پاکوالی کې شک نشته او پاک څوک څه پوهېږي څه مطلب ده؟ الله تعالی دی. انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. پاک فارسی لفظ دی، دا عربی نه دی. دې کې هغه کمال نشته دی کوم چې تعالی کې دی. دا مطلب نه چې الله پاک نه دی، خو باید چې الله سره مناسب هغه الفاظ ویلی شي کوم چې هغه ځان له استعمالوي. دا یو ادب دی. بس د دې نه بحث نه کوو. بعضې خلک لګیایي چې دا مناسب دی دا مناسب دی دی ترجمه ده دی دغه پرېږده. الله رب العزت دپاره هغه څه وایه کوم چې هغه ځان له ویلي دي. رب العزت شته قرآن کې که نشته دی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کوشش دا کوه بس راوړه دغه شان دی. دې سره څه نه لګي ده چې خامخا بل بل خوا دې تبصرې کوي. سبحان الله پاک دی څه مطلب؟ هغې عیبونو نه پاک دی کوم چې تاسو بیانوئ. الله لپاره اولاد عیب دی او الله د هر عیب نه پاک دی. احادیثو کې راځي سیدہ فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغلې وه. غلام یې ترې غوښتو چې د کور کار ډېر شوی دی غلام پکار دی غنیمت نه. سیدنا علی ورسره هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ختم کړی او غلامانو بس تقسیم شو تقسیم شوي د څه نشته. اوس چې زمونږ د علاقې څوک وی که نه یو پوټی غوندې کونسلر هم وی که نه و ده به چې د فایل ګوټ نه را پیدا کړی و پوه شوې چې زه یې را پیدا کوم. یو چا د سوال جواب وکړو تاله به راولېږي. انصاف خلک د پیغمبر نه زده کوي صلی الله علیه وسلم. عدل دی دو یا سے پخلے چغې مه وهئ چې محمد رسول الله. هغه شان عمل وکړئ چې قومي چیز دی ختم شو بس ختم شو. نو لور یې درنایې ده څه وایي اوس؟ هغې ته وایي چې تا ته څه کلمات ښیم چې کله ته سملې د هغې نه ملاس ته نه مخکې وکوه. دا تا لپاره د غلامانو نه غوره ده. سبحان الله الحمدلله الله اکبر دی ورته وښول 33 او 34 ځله فرمایلی یم لاس ته ټایم کې وایه. په دې ابن تیمیه ډېر لوی بحث کړی او بیا یې لیکلي چې کله یو بني آدم د خوب د ملاستې نه مخکې دا تسبیحات ووایي که نه نو دله الله د پاسېدو توفیق ورکوي تهجد لپاره. تاسو هم تجربه وکړئ نن که وکړئ تجربه شرطیاً صحیح ده انشاءالله بالکل وایي داسې. دا رسول الله صلی وسلم چې خول دې دپاره یې ښودل چې د خپلې لور د خپل رب سره رابطه جوړه شي. او سیدہ فاطمه سوال چې شروع کړي نو الله نه دی کوي په دې پسې دې نه ګرځي چې ما ته به دغلته نه ملو شي دغلته دې کې یو تربیت هم موجود دی. دغه تسبیحات د په دې وجه تسبیحات فاطمه وایي چې هغې ته ښودلی شي. دا فرض مونځ پسې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دي. خو څه وکړو اوس په فقه کې لیکلی دی چې کم فرض مونځ پسې سنتي که نه نو په یې پسې ناسته مکروه. دا د صاحبانو کار دی. وی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به فرض پسې وایه. د فقیه د وجې مونږ حدیث نه پرېږدو.
پس په مونږ په خلکو کې دغه فرق ده. لیکلي فقيه بې دلیل لیکلي دا کراهت قول چا کړی دی چې کم مونځ پسې سنت نه مونځ مکروه کېږي. ته لږ حدیث وګوره، ته حدیث ویلی نه یاد اثر نه حدیث نه ویلی او ته فقه جوړی ځان. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې صفونه به ډېر شیخ سلام به یې ګرځولی او د هغه طریقه دا وه چې کله به کېناستو نو قوم ته به یې مخ عمومي طور به ناستو نه وت. د پردې انتظام به و لیکن مسجد د هغې دروازه یو ده نو شاته طرفونو کې زنانه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي لګولې وه تر کومې چې زنانه ټولې د مسجد نه دي وتي تر هغې پورې به څوک نارینه نه پاسي. د ته وایه دنه مکروه قول کوه اوس وکړه د مکروه قول. تا ته حدیث نه معلوم د سنت نه خبر چې څه دي. ستا په خیال د مدینې منورې ټولې زنانه چې جومات ته راځي ناسه لس کسانې وې که شل وې څومره ټایم باغ اخلي 2 منټه 3 منټه کله 7 منټه واخلي او بل دا چې هغې هم ذکر کوي بیا به ذکر که نه یې به نه کوي چې کله به رسول الله وسلم ذکر اذکار به وشو هغې به لاړل هغې نه وروسته به رسول الله وسلم پاسېد او دا علامت د دې چې زنانه ختم شي. طریقه دغه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې وجې نه کوم چې محتاط خلک دی لکه رشید احمد گنگوئی رحمه الله د هغه د ترمذي تقریر لیکلی دی د مولانا زکریا رحمه الله تره محمد یحیی صاحب او د هغې باندې ایډیټنګ کړی دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله شته ما سره په یې کې لیکلي دي چې که فرض مونځ پسې سنت وي نو دومره ناسته چې په یې کې 2 رکعاته نفل کېدی شي دا مکروه نه دي. دا د دیوبندیانو ته وښیه زموږ استاد وایي دین بندیان دین یې بند کړی ځان سره. دا خو د شیخ الحدیث صاحب تبلیغیانو چې کوم مشر دا په کتاب کې لیکلی نه په حدیث پوهېږي فقه یې د سټ نه نیولی چې دې کې لیکلی به یې پکې د حدیث مخالفت کې موږ د هېڅ چا نه تسلیم وکړو او دلته تایید موجود دی د حدیث دغه مطلب نه دی. شاه ولی الله هم لیکي د حدیث دا مطلب نه دی. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض مونځ ویلی دی نو دا کلی د سره جوړ کړی چې جی سنت مکملات د فرض دي او چې سنت پوره شي نه یې نه وروسته به یې کوو دا ځان سره کوي دا خبرې په دې خلک دوږه کوي سنت مکملات د فرض دي. څنګه دا حدیث دی چې سنت مکملات د فرض دي څنګه دي تفصیل حدیث کې شته که نه مونږ تا ته ولې پرېږدو ستا تعبیر خو مونږ نه اخلو هغې حدیث کې په خپله موجود دی چې سنتو سره فرض مکملیږي. څنګه مکملیږي نو هغه دا وایي چې کله د یو سړي فرایضو کې کمی دی حساب کتاب وشي او فرایض یې کمی نو الله به وفرمایي سنت ورله وګورئ او هغه سنت ورله فرضو ته ور واړوئ نو تکمیل د هغې کمی په دې باندې وکړئ په دې خو نه چې د دعا دغلته کې وکړه هسې لګیا دا نه کیسې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اجمال نه دی پرېښی. الله پاک دی دا اذکار چې کوم دي دا د شپې کوئ فرض مونځ پسې هم کوئ دا سبحان الله سبحان الله دا وایه په ښي لاس که مقل کېږي او په ګس لاس اذکار مه شمېرئ. د ګس لاس وظایف جدا دي په دې خلک پوزه سوڼئ ښه په دې باندې پیشاب او پاخانه پاکوي ډوډۍ به نه خوري. دلته یو دی نه دا پلیت دی پرې کوم یې ولې نه ځان به پرېږه که دا ورته مونږ ویلي د دې خو ذمهدارۍ جدا دي. ته خیر ګس لاس چا سره میلاوې په سلام کې د هغې ذمهدارۍ جدا دي د خلاص ذمهدارۍ جدا دي. د پاک او پلیت مسله نه ده چې پاک او پلیت دا په ښي لاس کوئ د تسبو نه حتی الوسه کوشش کوئ چې نه استعمالي. سنت داری چې دا په ګوتو وکړی شي او فرمایل وی دا ګوتې کوئ انهن مستنطقات دا ګوتې او بندونه
گواہی کوونکی او خبرې کوونکی دا دي قیامت پر ورځ. هغې ته بدعت نشي ویلی. که څوک هغې ته بدعت وي دا ښه نه کوي، ځکه دا آله ده، آلاتو کې بدعت نه راځي، آلاتو کې بدعت نه وي. دا فتوا شته موږ ته معلومه ده، ډېر خلک یې کوي، خو داسې علمي خبره نه کوي. دا آله ده، د ذکر دپاره آله چې ما ته الله یاد شي، نو چې یاد شي نو بس هغه نه کېږي، دا په ګوتو شمېره. لکه سپیکر آله ده بالفرض، ګړی آله ده، آلات دي، آلاتو کې بدعت نه وي. او که تا آله مقصود وګڼې بیا مسله جدا. سبحانه هغه پاک دی، بل له ما فی السماوات والارض. دویم بلکې لهو داغه په اختیار کې دي، داغه په قبضه کې دي، دا غلامان دي هغه څه چې په اسمانو په ځمکو کې دي، ضرورتیا مرورتیا نشته. دریم دا چې کل له قانتون، ټول هغه ته عاجزي کوونکي دي. په دې قنوت او وروسته بدیع باندې به انشاءالله سار خبرې کوو. بدیع السماوات والارض، څلورم بدیع ناشنا. بدیع السماوات بغیر د مثال سابقه یو شی جوړول، دې ته بدعت وایي. بدیع السماوات والارض، ناشنا جوړونکی دی د اسمانونو د ځمکې. او پنځم دا چې وإذا قضى امرا، کله چې فیصله وکړي د یو کار، فإنما یقول له کن فیکون، نو وایي هغه ته شأن شي. نو چې داسې ذاتي نه هغه ته د ولد ضرورت سره دا یو تپوس یې کړی.